موږ سره مشتاق احمد خان صاحب سینټ پاکستان غړی دی او د جماعت اسلامي د خیبر پښتونخوا امیر دی. مشتاق صاحب ډېره مننه پروګرام کې شرکت کولو. واقعي دا بعض څیزونه داسې دي چې لکه دا خو ظلم کې دي خو یو شی دی په فاټا حوالې سره چې ته وګورې لکه زمونږ پښتون قیادت چې کوم دی هغه تقسیم دی. لکه د پنجاب والا ته اعتراض نشته، سند والا ته نشته، بلوچ ته نشته دی. پښتون مذهبي او سیاسي دواړه دا نه ده چې صرف مذهبي سیاست وي یا سیکولر یا موږ سنټر لیفټ چې کوم دی یا سنټر رائټ چې کوم دی دوی په دواړه منځ کې اختلاف دی. تاسو هم چې کوم دی متحده قومي متحده مجلس عمل او بیا جماعت اسلامي او خپل ډېر ټف سټینډ دی چېرې د فاټا حوالې سره ډېر د شروع نه یو تحریک هم چلولې د قاضي حسین احمد صاحب دی بیا سراج الحق صاحب دی وسم تاسو دغه کوي هغه جلسه مو کړې وه میران شاکر درته وایي چې دا شی چېرته نښتی دی ولس چې کوم دی هغه تاسو اویزان کړی دی هغه هېڅ پته نه یو طرف ته ورته مولانا لاړ شي هغه ورته وایي دا شی بد دی، بل مولانا ورته لاړ شي هغه ورته دا شی ټیک دی، یو طرف ته قام پرست ورته لاړ شي وایي چې دا شی ټیک دی، بل قام پرست ورته لاړ شي وایي چې آیا ستاسو منځ کې څه انډرسټینډینګ دی چې یو به وایي دا بل به وایي دا که نه واقعي تاسو څه جنون اختلافات دي په دې ایشو باندې؟ بسم الله الرحمن الرحیم. حسن خان ډېره شکریه، ډېره مننه. حقیقت دا دی چې د فاټا د حقوقو دپاره د فاټا د عوامو په قومي بهیر کې د شاملولو دپاره جماعت اسلامي یو ډېر اوږد سټرګل کړی دی او د تېرو 1340 کالو نه د قبایل ولس دپاره همیش جماعت اواز اوچت کړی په هر فورم باندې. زه لږ د ریکارډ د درستګۍ دپاره مختصرا یو څو اشاره وکړم. د آرټیکل 247 ذکر راغی. لومبۍ خبره خو دا ده چې ډیورن لاین یو بین الاقوامي سرحد دی او هغه خلک چې په پارلیمنت کې ناست دي او د 1973 دستور مني دي دغه ټولو خلکو دا خبره منلې ده. هغه آرټیکل 1 وایي آرټیکل 1 دا خبره کوي پاکستان حدود کلیر کړي. یوه دویمه خبره دا ده چې آرټیکل 247 خبره رااله 1948 کې قائد اعظم په گورنر هاوس پېښور کې لومبۍ قبایلي جرګې سره ملاقات کړی او هغې سره مشوره کوله چې ستاسو څنګه خوښه ده. هغې ورته ووایي چې زموږ دا کوم موجوده صورتحال دی دا برقرار وساتئ او په دې موجوده صورتحال کې چې تاسو فرق کوئ یا تبدیلي راولئ نو زموږ نه به تپوس کوئ. نو دغه خبره انشراین شوله آرټیکل 247 کې چې قاید کم کمیټمنټس وکړه کومه واده وکړي. اوس دا چې کله چینج راتلو نو د هغې چینج دپاره باعث څوک جوړ شو؟ د قبایلو لست جوړ شو. تاسو ته علم دی د قبایل پارلیمنټیرینز ایون دا چې دا کوم مولانا فضل الرحمن صاحب بلکې هغوی ډیمانډ وکړو چې د مولانا فضل الرحمن صاحب چې کوم تاسو ووایي چې هغه مخالف دی د هغه د قومي اسمبلی ممبرانو کابینټ منسټر دراني صاحب په خیبر ټي وي ویلي دي چې زه غواړم چې دا د مرچ په دې کې دستخط وکړي په لومبۍ قرارداد باندې دستخط وکړي. بیا د فاټا پولیټیکل پارټیز اونرشپ لري د ریاست. ټول چې کوم د فاټا پولیټیکل پارټیز دي هغې دا په دې باندې تقریبا سوای یو پارټۍ دوونه نور ټولو اتفاق دی چې دا د مرجر وشي. بیا د دې دپاره یو پروسس شروع شو سرتاج عزیز صاحب په سربراهۍ کې او تاسو وګورئ چې هغه جرګې دا فیصله کړې چې سټیټس کو دی بیا جرګې له لاړل چې کله دا قومي اسمبلی ممبرانو د سینټ ممبرانو دا انیشیټ کړ د مرجر دا قرارداد او دا پروسس نو دوی لاړ جرګې له. جرګې په ټولو ایجنسو کې وشولې په اف آر کې وشولې صحافیانو سره ملاقاتونه شو، وکیلانو سره وشو، یوت سره وشو، سیاسي جماعتونو سره وشو، منتخب نمایندګانو سره وشو. څلور آپشن مخې ته راغل څنګه چې زما د ورور وي کونسل سټیټس کو علیحده صوبه مرجر. په دې څلورو آپشن د خلکو نه رایه واخیستل شوله او په څلورو آپشن د رایه اخیستو نه پس اکثریت 90% خلکو د خیبر پښتونخوا کې د فاټا د مرجر په حق کې رایه ورکړه. دا سفارشات راغله کابینټ ته. اوس کابینټ خو کلیکټیو ریسپانسیبلټي ده. تاسو زمانه ښه پوهېږئ په دې خبره باندې. کابینټ کې چې څوک ناست و هغې پروف کړه هغې کې مولانا صاحب هم ناست او مشران پکې ناست زما ټول سیاسي کولیشن کې خو ناست. د هغې نه پس د کابینټ نه پس دا راغله قومي اسمبلی ته. 330 ارکانو په 342 کې دا د قومي اسمبلی دې سره مرسته وکړله. یعنی یو تقریبا یو ډېر اوورولمنګ میجورټي یو ډېر لوی اکثر د هغې نه پس دا څیز وشو. په تاسو وګورئ بیا د هغې روح د حکومت کیل که زه خو د دې حکومت ډېر سخت په دې باندې غندنه کوم مذمت یې کوم چې په ځای دې چې مرجر یې کړی نو دوی یو بل بل انټروډیوس کړ چې ایکسټینشن سپریم کورټ جوریسډکشن اف سپریم کورټ اینڈ پېښور های کورټ
او هغه د قومي اسمبلی نه پاس که سېنات ته راغی سېنات کې هغه 2-3 میاشتې پروت و چې کله زه سېنات ممبر شوم ما یو جرګه راوسته سېنات چیرمن پسې د هغې نه پس مې په پوینټ اف پبلک انټرست باندې په دې خبره وکړله سېنات چیرمن رولینګ ورکړه چې په ایجنډا به راولي په رولینګ نه پس په ایجنډا راله بیا یونانیمسلی سېنات یونانیمسلی پاس کړ خو په هغې کې دي هغه خبره وي چې بیزي وي چې پیب هم درکوم خو یو څو پچې هم پکې واچوم دی پکې لیکلي دي چې دا به وین اینډ ویر چې ډیټ تعین به حکومت کې او د مقاماتو تعین به حکومت کې تر اوسه پورې د هغې تعین نه دی شوی نو زه به چې دا په ظاهر دی چې تاسو نن کوم اجلاس کېږي اهم اجلاس دی په دې کې مرجر دپاره فیصله پکار ده خو دا چې کوم څیز تا ته پارلیمنټ اختیار درکړی دی او قانون جوړ شوی دی هغې وکیل غواړي اپیل غواړي او دلیل غواړي نو دا خو بنیادي بشري حق دی او دا قومي اسمبلی او سېنټ پاس کړی نو دا خو له ورکړه که نه دا خو منظور شوی دی د هغې نه پس مرجر د مسایلو حل دی او صرف مرجر باندې مرجر سره خو به د فاټا ریفارمز او قامي بهیر کې د شاملېدو سفر شروع شي یو اوږد سفر دی چې په هغې کې NFC ده یو هغه د متخصصین ډیماند دی د بولانه تر چتراله یو پښتونخوا په کار ده نو دا ګوره چې او زه تاسو ته حسن خان یو خبره وکړم دا اوس ما دي سره ودان صاحب سره خبره کوله زه سېنټ نه راغلم په سېنټ کې یو ډېر اهم ډیبیټ شروع شو چې سېنټ ته مالیاتي اختیار ورکول پکار دا به تاسو منئ چې زموږ د سټیټ سټرکچر امبیلنس دی آبادۍ په حوالې سره امبیلنس دی او د رقبې په حوالې سره امبیلنس دی دا امبیلنس ختمولو دپاره هاوس اف فیډریشن د سېنټ په صورت کې جوړ شوی دی خو دغه هاوس اف فیډریشن ته لیجسلیټیو پاور ورکړي دي خو فاینانشل پاور یې ورته نه دي ورکړي د هغې په وجه باندې دا چې کومه یو برابري او مساوات په د فیډریټینګ یونټ په منځ کې راته هغه غیر مؤثر شي غیر مؤثر شي نو چې کله فاټا قامي بهیر کې شامل شي د خیبر پښتونخوا حصه شي نو دا به زموږ د سټیټ سټرکچر بیلنس طرف ته یو پیشرفت دی او بیا چې سېنټ ته مالیاتي اختیار میلاو شي دا به یو ډېر لوی پیشرفت دی چې زموږ د سټیټ سټرکچر